بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرایم کهانی. ګرانو کتونکو، څو ورځې وړاندې د شاپور تاڼې پولیس ته د یو لیډیز ټیلر لاش ملو شوی و. دی ډیر په بې دردۍ سره وجل شوی و. د ده سر هم د ده د بدن نه جدا شوی و. دا یو انټریس کیس و. دا پولیس څنګه ټریس کو، دی کې ملزم څوک دی او ملزم په خپل بیان کې څه ویلي دي، دا یو ډیر تفصیلی ریپورت دی او د سبق نه ډک ریپورت دی. ضرور عمران خان دا کم لاش چې دلته تاسو ته ملو شوی و، دا په کم تاریخ باندې ملو شوی و؟ د دې وقوعې ټول تفصیل خو لږ زموږ کتونکو ته ووایي. بسم الله الرحمن الرحیم. قیصر خان یو ستا راتګ باندې موږ ډېر خوشحال یو، مننه مهرباني. دا لاش چې په کوم ورځ ملو شو، دا په 10 باندې موږ ته په 25 ملو شو، داسې 10 بجې د شپې. او دا اصل دی د دینه مخکې راپورټ کړو په 5 تاریخ باندې دی روزنامچه کړې وه د اکبرپوري په تاڼه کې به. نو دغه ټایم چې دی موږ ته اطلاع کوله، نو دوی سره شاه فیصل خان SHO هم راغلی و. چرته چې دی روزنامچه کړې وه، چې چېرته دی روزنامچه کړې وه، ځکه چې د ده د ورور ته د لاش پته لګېدلې وه، هغې ته چا ویلي وو. نو هغه ځان سره بیا د هغه ځای SHO د اکبرپوري SHO راوستی وو. بیا د اکبرپوري SHO زمونږ تاڼې ته اطلاع وکړه، زمونږ ټیم، زمونږ تفتیشي ټیم دا ټول موقع له لاړل. او کله چې مونږ موقع ته ورسېدو، نو په هغه ټایم کې د ده دا لاش چې کوم و، دا سر ته داسې چیر شوی و. اوس په دې نه پوهېږو چې دا ته کټ شوی دی او خو نه دا څه خوړلی دی، د دې داسې څه پته نه لګي، ځکه چې دې کې مونږ هلته تپوس هم کړی چې کوم زمونږ قانوني تپوسونه دي، نو مونږ ته به د هغه ځای نه رایم راشي چې دا کټ شوی دی او خو نه دا خوړلی شوی دی. د نوم سوجي او د باره کې بیا د ورور څه ووایي چې دا څه کار به یې کوو، کله د کور څنګه چې تاسو یې دی لاپته شوی مو؟ د ده خپل نوم چې کوم و، دا اسرارګل و او دا د اکبرپوري اوسیدونکی و. ده به د ټیلرۍ دکان کو او ده به د سلمې ستارې د دې زنانو د پیکې میکې نه جوړوي، د دې شکار به هم کولو. ورور یې څه وایي چې دی مطلب په کومه ورځ د کوره راوتې او څه وایي چې چېرته تللی و؟ هغه وایي چې یاره ما ته د دې خو ورور یې خو دا تپوس کوي چې ما ته د دې پته نه وه چې دې چا سره وتی دی او چا سره نه دی وتی. دا د دې معلومات هغه ته نو د FIR د نامعلومو کسانو خلاف کړی او بیا پولیس تفتیش شروع کو، نو ملزمانو ته څنګه ورسېدل؟ بالکل د دې تفتیش چې د دې دغه چې کوم راپورټ چې کوم دا بالکل دا د نامعلومه کسانو خلاف و. مونږ په دې کې چې کوم خپل تفتیش کولو، نو مونږ خپلو کې یو بل سره دا شی ډسکس کولو چې یاره دا خو به سنیچنګ نه وي. د سره جیب کې سونه مطلب د سره جیب کې موبایل نو، د سره موټر سایکل و هغې ته یې اخیستی و، د سره ID کارت په موقع باندې نو د سره پیسې په موقع باندې نه وي. نو مونږ هم سوچ کولو چې یاره داسې کیدی شي چې دا سنیچنګ روح یې ورکړی ولګي. خو چې بعد کې بیا مونږ په دې باندې خپل تفتیشي ټیم او زمونږ ټیکنیکل ټیم چې کوم دی هغې په دې باندې کار وکړو، نو هغه د سنیچنګ مسله نه وه. دې ټایم کې چې کله مونږ تفتیش کولو، په دې ټایم کې د مقتول د موبایل نه یو ویډیو وایرل شوه چې هغه ویډیو د هغه د مرګ ویډیو وه، چې موبایل هم د مقتول او ویډیو هم د مقتول وه. نو مونږ دغه ځای کې لکه بیا شی په شک کې شو چې دا کومه لوبه ده. د مقتول موبایل چې کوم دی دا بند نو، او په هغې باندې کار مونږ خپل روان کو. مونږ ټیکنیکل ټیم ته ټولو ته ووایي چې یاره تاسو وګورئ چې د ډیټا واخلو. مونږ په هغې باندې ډیټا سیسټم هم ولیږو چې ډیټا واپس راله. نو د هغې باندې بیا مونږ خپل ټیم هم ولیږو، موقع ته ټول ورسېدل او هغه موبایل چې کوم موبایل نه ویډیو وایرل شوی وه، مونږ هغه موبایل او هغه ملزم هغه مونږ ارسټ کړو. تاسو خپل خبرو کې وی چې یاره کله د ویډیو وایرل شو، نو تاسو بیا د مقتول کور ته هم تللی وی؟ بالکل مونږ لاړو د مقتول کور ته. مونږ د هغې نه تپوس وکړو چې یاره د دې مقتول موبایل تاسو سره پروت دی یا چې چا سره مې مونږ ته تاسو ووایئ. هغې وی چې نه دی خو بالکل دی موبایل چې کوم دی موبایل یې ځان سره وړی دی. نو بیا هغې څه ووایي چې ملزم باره کې د هغې څه خبره وکړه؟ د هغې د ملزم باره کې دا خبره وکړه، خاص کر د موبایل باره کې هغې دا خبره وکړه چې یاره د موبایل کوډ صرف د امیر ته معلوم دی او زمونږ کور والا ته خاوند ته معلوم دی. نو بیا چې مونږ رالو هغه موبایل چې کله مونږ ریکوري کوله، نو هغه مونږ د ملزم د محمد امیر نه وکړو. د امیر خو بیا دی مطلب چې د داسې خفیه طریقې سره کار کړی دی، خو به جنازې دی هر څه کې هم شریک شوي دعا کې، تر دې پورې چې دی ورسره په قبر کې هم ټیک ټاک کار یې ورسره کړی دی، بیا ورسره په جنازه کې هم ورسره موجود دی. خو هغه پوه و چې لکه مسله به جوړېږي ما ته.
هغه ملزم څوک دی او د ده سره څه رشته ده؟ دا ملزم چې کوم دی دا د شاګردو د سره په دکان کې د 3-4 سال نه پاتې کېدو د محمد امیر نوم و دام د اکبرپور دی او د ملزم به دا خبره بار بار کوله چې یاره زه به والم زه به ټکولم ماته پیسې نه راکولې مال به بیزتی کوله نو په دې وجه باندې ما ډېر سوچ وکړو چې زه به تر کومې پورې د سره دلته پروت یم ځکه چې دې ماته نه پیسې راکوي او مال بیزتۍ راکوي ځکه زه هم د یو غریبې کورنۍ سره تعلق ساتم نو بس ما به ښه سوچ سمج سره ما دا کار کړی دی ځکه چې پلې لاره ما سره ونه دا ملزم چې کوم دی د څونه عمر دی او د سره چې دا بل کوم دویم ملزم دی هغه څوک دی؟ د ملزم عمر تقریبا 20 سال دی او د سره چې راکم غریب خان دی دا د ملزم ګوانډي دی داغه تقریبا د 60-58 سال داسې عمر دی دوی چې راتلل نو دوی راغلم یو ځای دی د مقتول سره په بایک باندې دوی درې وانه په یو بایک راغلی دي او د ملزم سره چې کوم دی د سره پیسټل و دوی چې کله د سپاټ ته رسیدلی په کوم ځای کې چې دا مقتول چې کوم دی پروتو نو دا مقتول په دغه ځای کې ویشته دی خو دا دواړه ملزمان چې کوم دي دا غریب او دا محمد امیر دا دواړه بالکل په سپاټ موجود راځي دا کم کس چې مړ دی چې کوم لیډیز ټیلر هم وکنه او دا تاسو د سلمې ستارې دکان مو سامان مې خرڅو د 200 بچی دی او د 200 نه ایج دی د تقریبا 40 سال عمر دی او د 15 ماشومان دي دا ملزم چې کوم دی د خوري خيارتیا څنګه چې تاسو وایي چې د خو ول د سنیچینګ رنگ ور کړی دی ارسي تیوډي هغه څه وایي چې دا غلطي دا نه ولې شو دا ویډیو هغه ولې شیر کا اپ دې شي نه پوهېدو چیرې دا موبایل چې کوم دی دا به ما سره ریکور کیږي او هغه ته دا پته نه و چې راکه پولیس سره داسې ټیکنیکل شي نه موجود دي نو موږ سره ست شکر الحمدلله زموږ ډپارټمنټ ته موږ ته هر یو شی په ټایم باندې راکړي نو په دغه وجه باندې دی دوکه شوی ملزم چې کوم دی خپل بیان کې پولیس ته جرم منل دي دواړو کسانو بالکل دواړو موږ سره اکورډ بیان دی دلته او دوی خپل جرم منل پولیس ته خو منل دي خدا چې کوم لک مړ دی داغه روډ سوی هغه څه داوا کړی دا بالکل هغه هم داوا کړی دا هغه چې دا زموږ ملزم دی او هغه عدالت کې خپل بیان ورکړی دی د دنه څه ریکوري شوی د اوسه پورې د ملزمانو د دنه د ملزم دنه د مقتول موبایل ریکور دی چې ځکه دا په هغه سپاټ باندې دا د ځان سره وړو او د دنه چې کم دی علی قتل برآمد شوی دی عمران خان دا چې کوم ویډیو تاسو یادوي چې دا شیر شو دی کې خود د اثر او د بدن پورې وو او بیا چې کله لاش ملو شو سر ته بیلو داسې کی دي یاره اصل دغه شپه باندې باران هم شو او په دې کې تقریبا 24 غنټې بیا تیر شوی وي د لاش ملاوېدو په ټایم کې 24 غنټې تیری دي او باران هم ورېدو دغلته را چې کومې لوښي دي ځنګل دی دغلته اوس خبرې دوه درې قسمه جوړې دي شي نو کیدی شي چې زناورو تر اثر خوړلی وي یا بل چا داسې لکه دا غینه پسته دی ویډیو نه بعد داسې کار کړی وي هغه کې موږ سوالونه کړی دي خپل پوسټمارټم کې موږ جوابونه کړی ان شاء الله هغه سوالونه باندې ان شاء الله جوابونه راشي هغه کې به دا پته ولګي چې دا سر ته د پرې کړی دی که زناورو ته خوړلی دی بالکل هغه کې به صفا خبره راشي چې یاره دا کټ شوی دی او خدا ته شو کېدل دي د مخ یادې چې هغه مقابل شناخت نه بالکل داسې و هغه کې ډېر فرق و نو دواړه کې دي شي مطلب زناورم کې دي شي دام کې دي شي څه کیمیکل پیچولي د کیمیکل بالکل هغه به موږ ان شاء الله هغه پته ولګي او هغه باندې موږ خپل اوپینین ډایرکټ نشو ورکولی ځکه چې موږ داسې دغه نشو کولی چې کوم سوالونه موږ کړي هغه کې به موږ ته ان شاء الله جوابونه راشي ګرانو کتونکو دې کې شک نشته چې د شاپور تاڼې پولیس ډېر بر وخت کاروایی کړې ده او په 2 ورځو کې دنه ان ټریس کیس هم ټریس کړی دی او ملزمان هم گرفتار کړی دي خو څنګه چې تاسو واورېدل چې شاګرد لګي شوی دی استاد قتل کړی دی استادانو له پکار دي چې د شاګرد او د استاد چې کومه مقدسه رشته ده د هغې خیال وساتلی شي کلم یو انسان دې حده پورې نه مجبوره کول چې هغه سره بیا بله لاره نه وي او هغه لګي شي او هغه د بل انسان زندگی واخلي ډېر احتیاط کول پکاري ځکه چې دا کم سړی مړ دی دام تقریبا د 4-5 بچو پلارو نو بس اخره کې به زه صرف دومره ووایم چې الله پاک دې زمونږ او ستاسو ټولو شرم او پرده وساتي آمین